حضرت ذوالنون مصری رحمه الله باره کې راځي چې غالبا هغې له څه کسان راغلل یاره چې دا وګوره زموږ په دې علاقه کې داسې کات راغلی دی او ډېر زیات حالانکې دا ډېر ولي الله انسان دو ویل ښه په علاقه کې کات راغلی دی و یاره زه به داسې وکړم چې زه به د علاقه پرېږدم زما د ګناهونو د وجې وګوره په دې خلکو باندې دا کات راغلی حالانکې ورته پته وه چې په ټوله علاقه کې ډېر زیات ګناهونه روان دي خو د هغې باوجود هغې ورته وویل چې یاره زه به دا ځای پرېږدم ځکه کېدي چې زما د ګناهونو د وجې نو چې کله یو انسان هغه د خپل نفس اصلاح غواړي هغه بیا دې حد ته رسي هغه ته بیا بل کس کې خطا نه ښکاري چې کله د نفس اصلاح وشوه نو دلته به بیا خپل خطاګانې دا ډېرې ښکاري مونږ نن د خپلو ګناهونو دپاره وکیلان که چا راته وویل چې دا ګناه دې کړې ده نو زه د هغې دپاره دلایل ګورم نه دا ما نه ده کړې او دا داسې او دا داسې زه دا نه کوم او دا خو که بل کس په غلطۍ کې یو عمل وشو د هغې نه پس بیا زما ردي عمل شي एकदम په هغه باندې زه بیا هر قسم ګمان شروع کړم دا داسې دی دا داسې دی دا سودخور هم دی دا زناکار هم دی دا رشوتخور هم دی دی سم هم نه دی دی دا دی دی دا دی د هغې اصل وجه دغه ده چې مونږ خپل ګناهونه راته نه ښکاري دا د انسان خپل ګناهونه مجیبه دي دا په شان د خولې د بین دي د انسان د خولې د بین خیږي نو اکثر دی د بل د خولې د بین محسوسوي خو د خپلې خولې بین دله نه ورځي دا ګناهونه اکثر مونږ ته د بل ښکاري خو که مونږ په خپله ګناه کوو مونږ ته بیا هغه نه ښکاري مونږ کې کبر وي مونږ ته هغه نه ښکاري مونږ دروغ شپه ورځ وایو مونږ ته هغه نه ښکاري مونږ غیبت کوو مونږ ته هغه نه ښکاري نو د نفس اصلاح دا به مونږ ځان نه شروع کړو مونږ نه بعضې ملګري هغې لګیایي د شریعت دپاره منډې وایي شریعت راشي شریعت راوستل غزان له خبره ده شریعت راغی رانغی هغه ځان له خبره ده خو چې الله جل شانه تعالی دا کوم وجود درکړی دی په دې کې ته شریعت نافظ کړه لکه ډېر ملګري مونږ وکتل د هغې ګیرې ني هغې به په پین شټ کې وي د هغې ناسته پاسته هغه به داسې کسانو سره وي چې هغه به ډېره ګډه وډه خو د هغې باوجود هغې به داسې یو دعوت چلی چې د اسلام په نامه باندې به لګیا وي او د اسلام دپاره او غواړي به چې شریعت راشي نو شریعت راوستلو دپاره انسان له پکار دی چې اول خپل کردار برابر کړي په خپل وجود کې ته شریعت راوله بیا مخکې شریعت راوسته اسان دی که نه په ټوله دنیا کې اسلامي نظام او شرعي نظام راشي نو هغې نه پس ته وایي چې زه به هم بیا اوسېدم زه خو اوس جدوجهد کوم نو چې کله په ټوله دنیا کې اسلامي نظام راشي هغې نه پس به بس زم ګیره پرېږدم او زه به بیا پنځه ټیمه مونځ شروع کړم او زه به بیا ښایسته لباس هم شروع کړم او زه به بیا دا غلطه خبره ده الله جل شانه به تا نه تپوس کوي ستا د وجود به تا نه تپوس کوي تا په خپل وجود باندې څونه شریعت نافظ کړی د بل دپاره دې منډه واله خو ستا خپل څه حال و د بل دپاره تا جدوجهد کولو خو ستا خپل دروغ دې وی تا په خپله معاملاتو کې ته څنګه وي ستا خپلو والدینو سره تعلق څنګه و ستا خپلو رشتهدارو سره تعلق څنګه و ستا خپل ګاونډي سره تعلق څنګه و د اسلام دپاره تا نور څه کردار ادا کړی تا چې کوم معاملات کول ستا روزګار کې حرام او حرام تمیز تا کړی دی که نه دی کړی هېڅ یو شیز پروا نشته نو د دغې نه به بیا مونږ ته فایده سره وځي بیا د دغسې کردار د وجې نه اسلام ته فایده نه کېږي نقصان ورته ډېر کېږي ځکه چې تا سره دا کومه ډله تیارېږي هغه به ستا شکل او صورت په شان تیارېږي ما سره که زما ډله تیارېږي ما سره زما ملګري تیارېږي هغه به هغه رنګې وي چې څنګه زه غواړم څنګه د شریعت احکام دي او چې کوم یو کس هغه په دغه شکل او صورت کې ډله تیارول غواړي هغه به بیا هغه رنګې تیارېږي
ځکه د هغې د اصلاح غم خو به نه وي. هغې به صرف په یو نامه باندې روجت شوي وي او هغه یو نامه باندې چې هغې کله مخکې ځي نو بیا چې هغه د چا په اواز باندې روجت شوي وي چې هغه دي بیا په کومه طرف کوزي په هغې به ورسره ځي. او چې کله د یو کس د نفس اصلاح وشوه نو په هغه وخت کې به دی بیا هر ټایم شریعت ته وګوري، هر ټایم به بیا دی د الله جل شانه رضا ته وګوري، دی به هر ټایم بیا دې ته ګوري چې یاره زه دا یو قدم اوچتومه د شریعت په دې کې څه حکم دی، شریعت دې ته څه وایي. نو د نفس اصلاح دا به د ځان نه شروع